شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. د پښتون ټي وي مینهواله تاسو کوربه امیرزاده وصال د مومند ایجنسۍ او د باجوړ ترمنځ د حدودو چې کومه مسله وه په هغه کې نننی رپورټ تاسو له درکوي. په دې باره کې به موږ تپوس کوو د افریدي قوم د مشرانو نه چې دوی د مومند او د باجوړ قوم ترمنځ په دغه شخړې کې کوم قسم فیصلې وکړې، کومې ستونزې والا مخې راغلي دي او آیا په دغه مسله باندې دی تر کومه پورې دغو دواړو قومونو طرف ته دغو دواړو ډسټرکټ قومونه چې کوم پراته دي دې له بریکینګ نیوز ورکولی شي، دغه مسله څنګه حل کیږي. زه یوسف کوکوخیل خبرې کوم. دا کومه جرګه چې افریدو د ساجي ګل په نمایندګۍ کې ان شاء الله تعالی چې مونږ د خپل وخت پورې هر خبره په خپل ځای ته ورسوله چې په دوی کې کوم د مشکلات حالات و هغه ختم شول. اوس د دو صرف او صرف یوه خبره پاتې چې هغه د حد براري چې هغه یې مونږ وکړو. نو ان شاء الله تعالی چې دواړو قومونو په منځ کې دا کومه معامله وه او شخړه وه او د ډېرې مودې نه وه، الله پاک یې په خیر خیریت سره ځای ته ورسوي. او د مونږ پوره امید دی چې ان شاء الله تعالی چې د راتلونکي واده باندې وي د فریقینو هغه د کوم ځای موقف چې دی هغه ورته اورو او سره به ان شاء الله لنډه واده کوو چې مونږ حد براري ورته ښیو چې دغه نه پورته د باجوړ حق دی او تر لاندې مومند تر ننه پورې تقریبا شپږ یا اته یا تر لسو پورې په مختلفو ځایونو باندې جمع جرګې وشوې، واده وشوې. نن دا صورتحال دی چې د باجوړ د مشرانو نه او د مومندو د مشرانو نه د دوی چې کومې اوې دعوې دي هغه لیکل شوې اخیستل شوي دي. په دې باندې به مخکې افریدی قوم خبره کوي چې دا فیصله د دغه د حدبندۍ په کوم بنیاد باندې داسې وشي چې د نور کله په شان د مومند او د باجوړ د قومونو ترمنځ جنگ جګړې ونه شي، خونریزي پکې ونه شي لکه څنګه مخکې په وخت کې شوې وه. عبدالرحمن فقیر ایک سینیټر مومند ایجنسۍ یم. دا چې جرګه کومه افریدو مشرانو روانه کړې ده د شاجي ګل صاحب په مشرۍ کې، دا الحمدلله د دې په وجه باندې دلته چې کومه بدنامي وه او کوم حالات خراب وو هغه بالکل الله تعالی په فضل او د دوی په کوششونو سره ټول کنټرول شوي دي تر اوسه پورې. دا کریډټ ټول الحاج شاجي ګل صاحب ته ورځي او د هغه ملګرو ته چې هغه د افریدو مشران دي، ټول قوم هغوی په دې کې چې کوم محنت وکړو الله دې هغوی له اجر عظیم ورکړي او په هر قدم دې کروڑخانې کې ورکړي. دغه چې دا جرګې زموږ د قبایلو روایات دي پخواني او زموږ اکثر مسایل انشاءالله په دې جرګو باندې حل کېږي. زه هم ملک نصیر پوبیخیل یم. کوم دی درنم ختم کړی او بیا چې کومې دو حدود باندې مساله او پاکي چې کوم دی موږ ته بیانونه مو اورېدلي وو، بیانونه یې جمع کړي، مچلګان پکې شوي وو. نن چې کوم دلته موږ راغلي وو مومند او باجوړ له، نو بیانونه حال ریډي دی د مومند قوم شوي وو. نن چې کوم دی باجوړ قوم د بیانونو ورځ وه، نو هغه بیانونه مې انشاءالله تعالی سبا نن دو دستخطونه وکړي، سبا یې هغه موږ له میلاو شي او را روان اتوار کې انشاءالله تعالی موږ داسې خبره سره وکړه جرګې چې کوم مطلب د موقع کتل دي دواړه طرف باجوړ او مومند. نو په دا کې موږ سره ډي سي باجوړ هم وي او ډي سي مومند وي انشاءالله تعالی جرګه وي و سالسان وي و فریقین وي و انشاءالله موقع هم کوسو چې کوم مطلب دو حدودو چې کوم هغه کوي دو. امید لرم
چې نننی پروګرام به هم ستاسو هغه رنګې خوښ شي لکه څنګه د نه مخکې تاسو کم پروګرامونه زموږ اپریشیټ کړي دي، ستایلي مو دي او خوندور ریپورټ وي. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه امیرزاده وصال له اجازت ورکوي. د الله په امان.